السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم سمدان یم او تاسو ګورئ پاسون نیوز. ګرانو کتونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده چې برفباري په سوات کې شروع شوې ده. دغه برفبارۍ دپاره، دغه د واورو لیدو لپاره ډېر زیات خلک دلته کې راځي او انجای کوي. دې وخت کې موږ سره د کابل نه څه ملګري راغلي دي، هغوی سره هم خبرې اترې کوو چې هغوی دلته کې راغلي دي، هغوی څنګه انجای کوي. کابل نه چې کوم ورور راغلی دی، روډ جان لږ مخې ته راشه راله. څنګه محسوسوئ تاسو دلته کې راغلي یې؟ په خیرونو څنګه محسوسوئ دلته کې سنګر ته راغلي یې؟ د دې په ځای باندې تاسو سره نږدې نور علاقې مو دا ځای څنګه چایس کړو؟ ماشاءالله دا ډېر زبردست ځای دی او ډېره یخ علاقه ده. هوټل یې پکې هم دي، سنګر هوټل دی او ډېر موج او د مستۍ ځای دی دا ځای برفباري. او نور بل یو ملګری هم موږ سره موجود دی. ته به څه ویل غواړې د ځای په حوالې سره؟ د ټول ناول خو زه ستاسو د پوره ټیم ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره په سخت وخت کې دلته کې راغلی او د دې ځای د خلکو دا مسلې مساحل یو خلکو ته کېښودل مخې ته. دلته کې بس دا خو ډېر ښکلی ځای دی، واوره ورېږي او ډېر خوندونه ترېنه مونږ اخلو. خو د روډ ډېره مسله ده ځکه چې دا زما ملګري د کابل نه راغلي او ګاډۍ مونږ ډېر لرې پارکینګ کړی. همدغه مسله ده. نو انتظامیې ته دا ریکویسټ دی چې هغوی دې دپاره څه ټکټر وغیره کوم مشینري وي هغه دې راولي چې دا روډونه صفا کړي. ډېره مننه، ډېره مننه. ګرانو کتونکو، تاسو دلته چې کوم سیلانیان راغلي تاسو د هغوی خبرې ترې واورېدلې. دا ځای ډېر زیات مزېدار دی، ډېر ښکلی دی او خلک راځي دلته کې انجای هم کوي. خو صرف دلته کې د روډ مسله ده. دغه روډ د لاسه دلته کې ګاډي بره نشي راغتی. دوی د انتظامیې نه دغه غوښتنه کړې ده چې څنګه چې دوی په ملم جبه کې او کالام کې دغه شان ټکټرې ورکړي دي، هغوی روډونه صفا کوي. دغه شان دي که دې سنګر ته دغه شان ټکټرې پرووایډ شي او داسې ګاډي ورله ورکړي یا روډ صفا کوي او کوم سیلانه خلک چې راځي هغوی ته په راتلو کې تکلیف نه وي، نو هغوی به دلته کې هم ډېر زیات انجای کوي ځکه چې دا ځای هم ډېر زیات مزېدار دی. امید لرم زموږ دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د راتلونکي یو بل پروګرام پورې خپل ورور سمدان جون له اجازت راکوي. په لوی الله م سپارم. د الله په امان.